الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم زما عزتمندو حاضرینو اوریدونکو مسلمانانو نند ربیع ثانی یو کم دیرشم نیٹا کال 1447 بمطابق 23 اکتوبر 2025 کی اجتماعی پنجپیر دا درویشتما اجتماع سرزمین دا حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران داغی داغا محنتونو داغی دا اخلاص داغی دا کوششونو دا نتیجہ پدی مقابانی زرگونو نا لکونا دا موحدینو دا لویا اجتماع دا راجم کی دل او دایوز کی دل دا ایمان نخا پا دیبانی چی حدیث کی دا مشکات آروات کی دی چی راجم کی دل دا اللہ دا رضا دا پارا او بیا خوری دل هم دا اللہ دا رضا دا پارا زما معزز و محترم مرگرو مشرانو کشرانو ہر چا
د خلکو راجمع کول په یو مقصد باندې وي او هغه خپل مقصد د پاره خلق جمع کوي د موحدینو د اجتماع د دې غایه او غرض صرف او صرف د الله رضا او د یکجهتی د مسلمانانو مظاهره او مسلمانانو کی یو جذبہ پیدا کول په طلب د دین د الله کی چې د الله دین هغه په دنیا کې خور شي او د الله دین چې دا قرآن او سنت ده دا د دنیا ګډ ګډ ته ورسی د دیو جنا کلا د موحدینو اجتماع په افتتاح د قرآن او کلا د موحدینو اجتماع په اختتام د قرآن او کلا د موحدینو اجتماع کال پس یو عظیمه اجتماع اغم په دغه مقصد چې زمونږ نه به زمونږ رب راضي شي د خلکو اجتماعات هغه څه اغراضو د پاره یا غا سیاسی غرض وی چې یره زما مرګري زیات شي او مال اوټ زیات شي زما نوم شي او زما جماعت خور شي او زما د جماعت نوم خور شي او زما ورکر زیات شي او زما نوم زیات شي نو د هغې مقاصد دي چا د اوټ مقصد دی او چا د نوټ مقصد دی خود موحدینو د اجتماع هغه خالص د الله د رضا د پاره دی چې زمانه به زما رب راضي شي او د دې د پاره دی چې د الله کتاب په دنیا کې عام شي زما ورونو تاسو به درې ورځې باقی جمعه هفته او د اتوار پورې تاسو به وګورئ چې په دې سټیج نه د الله د کتاب بیان به کیږي او د الله د کتاب آیاتونه به ویل کیږي او د هغې موافق مسائل او تشریح به کیږي غرض مې په دې ټکي کې دا دی چې موږ او تاسو د اجتماع اورېدو لا راغلیو صرف کتولا نه چې مونږ وګورو چې دا اجتماع لویه ده او که دا څنګه ده نه مونږ د اورېدو په نیت باندې راغلیو نو زما غرض دا دی چې کله د دې ځای نه قرآن ویلی کېږي نو الله مونږ ته د دې بیان کړی دی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کلا چې قرآن ویل کېږي نو تاسو خوږ کېدئ دې ته وانصتو او چپ او غلی کښېنئ نو چې تاسو دا دواړه کاره کوئ بیان کوونکی بیان کوي قرآن وایي او تاسو اورېدونکي سامعینو کې دا دوه صفتونه وي چې یو خو خوږ مې ښودلی دی او دویم غلی ناست یې نو بیا به الله وایي لعلکم ترحمون دا په تاسو باندې د الله رحم کیږي هغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې کله قرآن کریم ته خلق را جمع شي او خلق جمع وي نو دغه وخت کې د الله رب العالمین څخه فرشتي دي چې هغې راځي نو بیا یو بل ته آواز کوي چې راځئ هغه زمونږ مقصد خدا دی نو د دې ډلې نه چار چاپېره ودرېږي نو په دې ډله باندې
یو دا اللہ دا رحمتنا دا چه دا پا امن بانے زکا چار چاپیرت نفرشتی دویم دا دا چه پا دی بانے حدیث کی رازی چه آغا سکینہ رازی و اطمینان او درین دا دا چه پا دی بانے دا اللہ رحمت نزول کی گیو سلورم خبر دا چه دکلا دا فرشتی لارشی دا اللہ دربار تا او کلا چی اخپلا کارگزاری اللہ پا دربار کی بیان نئی نو اللہ ورطوئی چی تاسو گواشی دا خلق ما معاف کو ما ابخا زما مرگرو زما مقصد دا دی وینا داوا چی کلا قرآن ویلی کی گی نو منگو تاسو فزید دی چی خبری کو پزید دی چی نقل و حرکت کو پزید دی چی منگا سودا کو پزید دی چی منگا خبری کو آگا دا اللہ کتاب تک غب کی دو دا طلب پا نیت بانی او دا احتیاج پا نیت بانی چی منگا دیتا محتاجیو اوریدو تاو دا دی علم تا منگ محتاجیو نو کلا چی زمنگا دا حالت وی نو اللہ رحمتون عمرالی کی سکین عمرالی کی اطمینام او دا اجتماع پا امن بانی با اموی او بیا با اعلان کی گی دا دی تدبخانی اللہ دا طرفنا چما او بخل مارا خلق او بخل زما رونو مقصد مدارے چی منگ اجتماع تبدی نیت راغلیو چی منگ با قرآن ہوایو منگ تبا زمونگ مشران و مشایخ زمونگ استازان و زمونگ مشران قائدین با قرآن و یو منگ باقی تقوک کی خودلوی اغوک بمداسی کی خودلوی صرف دا اغوک نا چی منگا پدیبانی اللہ تا آغا سوال کو اللہ منگا معافم کیو زمونگ گناہونا معاف کی خبر ادارا قرآن دا دی فیصلہ کردے لعلکم ترحمون پتا سبانی با رحم کی گی رحم بوشی پتا سبانی زما عزت مندو ما چکم آیات لستلے انو پدی آیات کی اللہ رب العالمین دا دین دا تکمیل وعدہ کردے الیوم اکملت لکم دینکم کامل دین قرآن و سنت دے او پا دیبانی داد موحدین و فخر دے چی اللہ دا قرآن و سنت بیان و دا قرآن و سنت عمل او دا قرآن و سنت محبت دی موحدین و لور کردے دی قرآن و سنت محبت دا خلق دی زیتا جمع کری دی او دا دمرا خلق جی جمع او دا دمرا پا امن بانی اسی دلو دری رضی پا امن بانی اسی دل دا دلیل دا دی دے چی دا دی خلقو دا اللہ دا کتاب دا قرآن کریم سر محبت تے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت سر محبت تے او دا نخدا دا اللہ دا ولایت چی دا خلق اولیاء اللہ دی او قرآن کریم کی دا دی بیان کئی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کتاسو محبت غواړی چې الله ما سره محبت پا غم کی دینو زما قدم پا خوشحالی کی دینو زما قدم پا عباداتو کی دینو زما قدم پا معاملاتو کی دینو زما قدم پا نور دا زندگی پا آغا جون کی دے پائی ما زما قدم پسی قدم کی دے اللہ بتاو سر محبتو کی نو دا اللہ محبت دا خو ولایت دے کنا ولی کی دل دق دے پا دی شرط پانے با اللہ تانا ولی جوڑ کی چکلستا آغا شرط دا دے چتا اتباع دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ودن ولی جوڑ کی دا اللہ محبوب بجوڑ شی دا اللہ محبوب بجوڑ شی او دا اللہ دا محبوب جوڑی دل قرآن دا دی بیان کئی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار آگا دوستان دا اللہ چی اللہ وسر محبت کئی دا اللہ اولیاء دی پاکی بانی با یرم نو یو غمبم نوی را روان سی زنو نبا یری گناو تیرشی بسی با خبگان نکئی
زمارونو مونږه الله چې را جمع کړیو دا د موحدینو جماعت ته نو دا الله رب العالمین د دې په زړه کې اچولې ده چې کامل دین او پورا دی کامل دین چې پای کې هیڅ قسم نقصان نشتا پورا چې په هر اعتبار سره پورا ده په هغه کې څه کمی نشتا نو هغه دین قرآن او سنت ده هغه دین کامل دی او هغه دین الله دی جماعت ته الله هغه دین نصیب کړی دی او دا قرآن او سنت محبت نصیب کړی دی زما عزتمندو ما درخواست دا کولو وینا مې دا کولا چې دا درې ورځې به مونږه تیرو د محبت د قرآن کې او د محبت د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې دا تیر کو نو مونږ به د یو بل اخوت به نه هیرو مهرباني او ملګرتیا به نه هیرو دوستی او خپلولي به نه هیرو اخلاق به زمونږ صحیح نو روزګار به زمونږ صحیح وي نو وینا به زمونږ صحیح وي نو دا به مونږ ټول په دغه وخت په دغه کې به وخت تیرو الله رب العالمین به په مونږ باندې رحم وکړي څنګه ناظم سے بوئلو یقیناً زم بیمار ہم یما خود دی حکم ہو ما حکم تعمیل کو اللہ رب العالمین نے عمل کو توفیق را کی واخر